بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سنټر پوینټ سره زیم محمد فهیم. د پورا پاکستان الیکشن نن تقریبا په 15 ورځ شو او آئین مطابق دا به 21 ورځو کې دننه د اسمبلیانو اجلاس راغوستی کیږي. خو کومونګه وګورو نو تر اوسه پورې کوم اطلاعات دي صرف د پنجاب اسمبلی اجلاس ویل کیږي چې سبا ممکنه ده چې راشي او الیکشن کمیشن لخوا د پنجاب او د سند ریزرو سیټونه کوم چې مخصوص د زنانو نشستونه دي او اقلیت دي د هغې هم نوټیفیکیشن جاری شو خو هغه هم پوره نه دی. یو څو یې پکې پاتې کړي دي لکه چې کومه کوټه جوړیږي د سنی اتحاد کونسل هغه سیټونو باندې لا نوټیفیکیشن نه دی شوی. بل خواته د خیبر پختونخوا اسمبلی خبره مونږ وکړو نو 114 حلقو باندې الیکشن شوی دی او هغې کې شپږ نوي سیټونو باندې اوسه پورې رزلټ مخې ته راغلی دی. 19 سیټونو باندې رزلټ مخې ته نه دی راغلی چې د 19 کې 8 حلقې د پیښور دي. د پیښور صوبایي اسمبلی حلقه پی کې 72 پی کې 73 پی کې 74 پی کې 75 او بیا پی کې 78 پی کې 79 او پی کې 80 او سره پی کې 82 دا 8 حلقې دي چې د هغې رزلټ تر اوسه پورې مخې ته نه دی راغلی او چې کم د آرو طرف رزلټ مخې ته راغلی و په هغې باندې د پاکستان تحریک انصاف آزاد امیدواران او صرف هغوی نه د جماعت اسلامی طرف نه هم او ایون ANP طرف نه هم دا اعتراضاتو چې دا رزلټ کم مخې ته راغلی دي دا ټیک نه دي. مسلم لیگ نون امیدوار هم دا وې چې دا رزلټ ټیک نه دی کم چې مخې ته راغلی دی. زما د فارم 45 مطابق کم چې کس ګټلې ده هغه کس نه دی ګټلې بلکې بل کس مخې ته و یا د PTI په حق کې هغوی خبره کړې ده. صابر اعوان صاحب خبره کړې ده د PK 80 نه مسلم لیگ نون امیدوار په خپله ویډیو بیان کړی دی چې نه دلته نه د PTI امیدوار ګټلې ده. خو بهرحال دغه 8 حلقو باندې اول آرو سره یو ډېر غټ بحث وچلېده. PTI احتجاج وکړ پیښور کې بیا خبره های کورټ ته لاړه او اوس خبر الیکشن کمیشن کې ده. یو خو دا چې الیکشن کمیشن کې تر اوسه پورې څه پروسیډنګ شوي دي صورتحال څه دی او بیا مخکې لایعمل د PTI څه دی الیکشن کمیشن نه څومره تمه لرلی شي. دې وخت کې موږ سره پیښور نه نومنتخب رکن قومي اسمبلی او ورسره د PTI پیښور ضلعي صدر شیر علي ارباب صاحب موجود دی. ارباب صاحب ډېره مهرباني. شیر علي صاحب یو خو دا چې اوس د دې کیس نوعیت څه دی تاسو هم تللی تا ټول ملګري تللی دي 8 واړه امیدواران هم تللی دي الیکشن کمیشن کې هیرنګ شوی دی اوس دې وخت کې صورتحال څه دی؟ صورتحال دا دی چې د دې هیرنګ شوی دی او دوباره رابطه کوو موږ ته د شیر علي صاحب آواز کټ کیږي لګیا دی کلیر نه دی. دغه 8 صوبایي اسمبلی حلقه او سره یو د قومي اسمبلی حلقه هم ده NA 28 چې هلته نور عالم خان صاحب ګټلې ده یا د هغوی نوټیفیکیشن شوی دی. PK 72 نه چې کوم نوټیفیکیشن شوی دی هغه شوی دی کرامت الله چغرمټي صاحب. PK 73 نه د ارباب وسیم صاحب نوټیفیکیشن شوی دی یا د هغوی فارم 47 راغلی دی. PK 74 نه د ایجاز صاحب 75 نه د ارباب عثمان صاحب 78 نه د قاری ظاهر 79 نه جلال خان 80 نه د وخت کې ارباب چې کوم عالمگیر صاحب زوی دی ارباب زرک هغه او PK 82 نه طارق اعوان صاحب د دوی حق کې فیصله راغلی ده خو PTI دا چیلنج کړی ده او تر اوسه پورې د حوالې سره فیصله مخې ته راغلی. دغه کوم خبره کوو د الیکشن حوالې سره کوم چې پروسس دی نو دا کافي ډیلی شو په کم صورتحال جوړېده بخښنه غواړم چې کوم امیدوارانو هغوی مطابق د PTI مطابق کوم دې وخت کې 3 د هغوی RO آفیسز وو. یو د ټیکنیکل کالج ولې چې د PK 78 آفیس هلته هغوی دھرنا ورکړه بیا د PK 89 ورسره 80 آفیس چې و هغه جوړ شوی و په دغه قیوم سټیډیم کې هلته هم احتجاج شوی دی او بیا د پیښور کم چې اوقاف آفیس دی هلته هم د PK 72 73 74 د هلته هم آفیس و نو هلته 82 آفیس و نو هلته هم د هغې دھرنا ورکړه شوې ده. ارباب صاحب یو ځل بیا موږ سره دی. جی شیر صاحب تاسو آواز کټ کېده دې وخت کې صورتحال الیکشن کمیشن کې څه دی سر؟ الیکشن کمیشن کې دا صورتحال دی چې هغه ته ملاو نه شو او زما انفارمیشن دا دی که نن الریډي شوي دي نو سبا به نوټیفیکیشن وشي د هغو امیدوارانو چې چا زموږ په نیز د فارم 45 په نیز باندې الیکشن کېدلی دی. شیر علي صاحب چې کوم دا صورتحال تاسو وایه چې ممکنه ده سبا پورې آرډر راشي
کوم خبره وکړو د آرډر حواله سره چې آروز چې کم موقف دی خو خپلو مونږ یو څو ویډیوز مو کتل کم چې تیمور جګړه صاحب شیر کړو چې دا هغوی په ویډیو کې آرو مني چې او دا ریزلټ چې کم ما سره وا بدل دی چې کم دا فارم 45 دا بدل دی الیکشن کمیشن که د آرو فیصله ریورس کوي بیا خو کلیر ده که هغې نه ریورس کوي نو بیا کمې کمې تاسو سره قانوني لارې شته دی بیا د الیکشن چې کله نوټیفیکیشن وشي د کینډیډیټ ورسره الیکشن نوټیفای شي غالبا نوټیفای شوي دي هغې ته بیا نو تاسو پته ده چې کوم پاس پریکټس دی نو هغې ته کالم لګېدی شي په کالم لګېدی شي پنځه کالم لګېدی شي مونږ ته آواز کلیر نه دی د شیر علي صاحب یو ځل بیا رابطه کوو شیر علي ارباب صاحب د هغوی آواز کټ کیږي سګنلو مسله ده دوباره رابطه کوو چې هغوی خپل دا موقف یا خپل دا صورتحال لږ مخې ته کیدي ولې چې دغه اته حلقې پېښور کې ټوټل د صوبایي اسمبلی 14 حلقې دي دغه 14 حلقو کې صرف د 15 حلقو نوټیفیکیشن شوی دی پی کې 77 او پی کې 76 د 76 نه سمی او د 77 نه د شیر علي آفریدي نوټیفیکیشن شوی دی بیا که مونږ خبره کوو د پی کې 81 التنا د قاسم علي شاه صاحب نوټیفیکیشن شوی دی پی کې 83 مینا خان افریدي صاحب او پی کې 84 فضل الهي صاحب دا 15 حلقو تر اوسه پورې نوټیفیکیشن شوی دی نور 14 حلقې لکه یو طریقې سره دې وخت کې پېښور نمایندګي په دغه 14 حلقو باندې نشته دی د پېښور نمایندګي په صوبایي اسمبلی کې صرف دا 15 کسان کوي لګیا دي او د پېښور حصه جوړیږي 14 بیا ریزرو هم جوړیږي بهرحال په هغه حساب باندې خو دغه د ریزرو فیصله به هم د رې په بنیاد کیږي او څنګه شیر علي صاحب وایي چې ممکنه ده چې نن آرډر وشي یا نن شوي او موږ ته لا ویلي ني سبا پورې موږ ته آرډر میلو شي ولې چې الیکشن کمیشن به د ریزرو سیټونو هم څنګه چې موږ پنجاب وکته دغه سبا خیبر پختونخوا د پاره هم هغوی نوټیفیکیشن کوي لا اوسه پورې د مرکز نوټیفیکیشن نه دی شوی ممکنه ده چې نن لږ ساعت کې دا نوټیفیکیشن وشي او څه اندازه مخې ته چې صورتحال څه دی خو د پېښور دغه چې کومې 14 حلقې دي په دې باندې هغې کې 8 حلقې اوس هم کلیر نه دي او چې کوم دغه هیرینګ شوی دی الیکشن کمیشن کې شوی دی او څنګه چې کوم ثبوتونه مخې ته راغلي دي نو زیاده خبره ده بیا خبره به ټریبیونل ته ځي او که دغه الیکشن کمیشن هم د هغوی په حق کې فیصله نه کوي نو بیا به هغوی ټریبیونل کې دا فیصله مخې ته وړي کیس به بیا ټریبیونل کې چلیږي که موږ دغه صورتحال ته وګورو نو خیبر پختونخوا کې ریزرو سیټونه ډېر زیات چې کوم دي هغه همدغه پی ټي آی یا د پی ټي آی ممبران کم چې سنی اتحاد کونسل ته لاړل هغوی ته میلاویږي دیش صوبایي حلقې دي هغې کې 15 صوبایي ریزرو سیټونه دي هغې کې 6 زنانه او 4 اقلیت دی نو دې کې 15 پورې همدغه د سنی اتحاد کونسل یا د پی ټي آی جوړیږي یو ځل بیا شیر علي صاحب موږ سره دی شیر علي صاحب که دغه فیصله ستاسو خلاف راځي او دغه 8 حلقې همدغه آرو او فیصله ریټین کیږي نو بیا به کومه لاره جوړیږي سر بیا به جی بیسیکلی بیا به ټرایبیونل ته ځو او دا 8 حلقې نه دي دا 9 حلقې دي یو قومي اسمبلی حلقه هم ده چې هغې کې تاسو وګورئ چې د قومي اسمبلی ټرن آوټ وګورئ او د صوبایي اسمبلی ټرن آوټ وګورئ مطلب چې د کوم انګل نه تاسو وګورئ نو مطلب دی چې دا صریحا ناروا ده فارم 45 مطابق وګورئ زموږ ټولو کینډیډیټس یو خو کنه چې کلوز مقابله 19-20 یا 20-15 دا 50-55-60% ووټونه پول ووټونه زموږ امیدوارانو اخیستي دي او مطلب دی چې بدقسمتۍ د دې وطن دا دی چې د 17-18-19 ګریډ سیول سرونټس او دا نور افسران چې دی راځي دی فیصله کوي چې نه پبلک منډیټ دا دی خو مونږ چې په دې کس باندې ګټو نو مطلب دا شی یو وی کنه لکه پاکستان تاریخ کې الیکشن ټول کنټروورشل دی او ټول کې مانیپولیشن شوی به یو هدا پورې او دلته کسانه د نالیکې سره مانیپولیشن شوی دی چې بالکل بلیټنډ دی ټول دنیا ته پته ده هر څوک اډمټ کوي تاسو به په افیشلی یا اوپنلی اډمټ کوي کم از کم په انټرنل سرکلز کې کوي چې دا بالکل چورلټ ناروا ده او مطلب دی چې دا زموږ د وطن حل دی چې په داسې ځای کې چې د پبلک منډیټ سره د پبلک منډیټ بې عزتي کېږي لګیا دی سرکاري افسران چې دی هغې سپک ګوري لګیا دی شیر علي صاحب تاسو کوم ذکر وکړه چې هر چا ته ښکاري چې چا ګټلې ده ستاسو خو ظاهري خبره د امیدوار دی نو وایي چې ما ګټلې ده خو تاسو ته یو اډوانټیج دا دی چې جماعت اسلامي صابر روان صاحب یو ویډیو بیان کړی دی چې ما سره فارم 45 شته دی د ملک شهاب په حق کې هغوی بیان کړی دی
بیا د پی ایم ایل ان د پی کې 80 نه امیدوار په خپل ویډیو کړی دا چې ما سره فارم 45 شته آیا دا فارم 45 د یو بل امیدوار هم تاسو سره میچ کیږي نو الیکشن کمیشن کې آیا د دې څه فائدہ تاسو ملاويږي ګورې چې تاسو خبره کوم د الیکشن کمیشن چې دی هغه خو مخکې به مونږ ویل چې د دې چې کوم دا طریقې کار دی په دې باندې زموږ اعتماد نشته خو اوس خو چې دی هر یو شی هغه متحقق ښکاره دی چې مطلب دا نه ګلیرینګ انوملی ده او هغې نه پس هم الیکشن کمیشن چې موږ ریلیز نه راکوي نو امپریشن داسې جوړېږي چې دا چېرته پارټي دی او زموږ خلاف پارټي دی صحیح سر وفاق کې خو ټیک تا پی ایم ایل این دی پیپلز پارٹی کی نی پنجاب کې نور حکومتونه کی نی خو خیبر پختونخوا کې ستاسو حکومت کلیر دی میجارټي هم ستاسو دا ستاسو کسان به کینی الیکشن او شو ټریبیونل ته به ځي یو اوږده کاروایی ده او چې کوم ستاسو ګیلې دغه سیول سروینټس نه دي یا سرکاري ملازمین نه دي دا ګیلې آیا صوبایي حکومت سلاره جوړولی شي چې هغه ګیلې ختمې شي یا مخنیوي وکړي چې دوباره داسې کار ونه شي د دې کې چې دا دی که نه چې په حیثیت د صدر هم زه د پېښور د تحریک انصاف زموږ ورکران او زموږ کینډیډیټس موږ به دا چې کله زموږ حکومت راشي زموږ انکمبنټ چیف منسټر او کیبنټ ته به موږ اولنۍ ډیمانډ دا کوو چې د دې یو امپارشل د های کورټ د ججانو جوډیشل کمیشن های کورټ ته د خط ولیکلی شي چې د هغې جوډیشل کمیشن دغه کې یو وي د الیکشن ریزلټ چې بای دا ټیک دی کنه دی دیٹ از د پرویو اف د الیکشن کمیشن خو چې کوم پروسس او کوم قسم دا دغه دی کې شوی دی هغه چې دی هغه یو کمیشن په تھرو کیږي او چې کوم افسران پکې انوالو دي دا اته آروز یو او دا یو چې کوم قومي اسمبلی ځکه چې دا نه هم پکې خلک وایي د لکه رپورټس یا داسې انفارمیشن هم راځي خلک یا ساریانې کوي چې کېدای شي چې دې کې صرف فاینانشل دغه هم شوي پکې امبیزلمنټ هم پکې شوي او په هغې باندې هم څه ناڅه خلکو باندې ګوته اوچتلی کېږي نو موږ به د خپل حکومت نه اولنۍ ډیمانډ دا کوو چې په دې باندې جوډیشل کمیشن دی مقرر شي چې د دې فیکټ فایندینګ وکړي یو او بل چې کوم زموږ شپږ ورکران او یو نیم سل ورکران 200 پورې زخمیان شوي دي د هغې هم دغه وکړو چې بای د نهم او لسم مۍ باندې چې د ریډیو پاکستان اوس وځېدو هغه چاغي مونومنټ اوس وځېدو هلته چې کوم کیسې وشي چې بای دا واقعي هم مونږ کړي دي که نه دا چې دی د دې اکچوال سچویشن څه دی لکه چې هغه نه پس خو په مونږ باندې ښه ټیک ټاک زیریاتاب راغو خو تر اوسه پورې دغه نه دی شوی ځکه چې زموږ ورکران شهیدان شو زخمیان شو هم د هغې اف آی آرونه په مونږ باندې شو نو د دې دواړو به مونږ چې دی هغه زموږ دا اوبیسلی ایکسپیکټیشن هم دی او زما په خیال زما کانفیډنس هم دی چې زموږ حکومت راځي دا دوه کمیشنز خامخا جوړوي چې دا شی صفا شي صحیح او سر اوس لکه چې کوم د پارټۍ صورتحال دی ستاسو پارټۍ الیکشن هم اناونس کړي دي د هغې صورتحال سره لکه د هغې نه خبر کې آیا دا الیکشن په ګراؤنډ به کیږي آنلاین به کیږي طریقې کار به د هغې څه وي سر د دې به جی بیسیکلی سبا یا غالبا سبا یا بل سبا پورې به د دې شیډیول اناونس شي اخبارونو کې سبا اشتهارات هم راشي نو هغې نه به کلیر شي خو چې کوم زما انفارمیشن دی هغه دا دی چې دا به زیاتر چې دی پیپر بیسډ وي خو د دې چې کوم د ووټر ویریفیکیشن دی هغه به زموږ چې کوم آنلاین رابطه ایپ دی هغې باندې به کېږي چې بای دا واقعي زموږ ووټر دی لکه زموږ رجسټرډ د پارټۍ ممبر دی هغه به د رابطه ایپ نه ویریفای کېږي او بیلټینګ به پیپر باندې کېږي فلحال اپډیټ دا دی خو سبا به چې کله د دې شیډیول اناونس شي اخبارونو کې راشي په نور میډیم باندې راشي نو نور سر تاسو په خپل اوس ممبر قومي اسمبلی هم یې د سنی اتحاد کونسل چې کوم ریزرو سیټس دي هغې کې به ټایم لګي ستاسو ممبرانو په سندھ کې یو درخواست ولیکه سیکرټري سندھ اسمبلی ته چې کله پورې زمونږ ریزرو سیټس نی راغلې د سندھ اسمبلی اجلاس مه راغواړئ د قومي اسمبلی صورتحال به څه وي زما د قومي اسمبلی کې داسې انفارمیشن نشته چې زموږ پارلماني پارټي یا چیف ویب داسې خط لیکلی دی زما دا خیال دی چې اجلاس چې دی بیل بیکاز دا هم یو کانسټیټیوشن دغه د کنه میټر دی چې الیکشن وشي نو د هغې نه یو خاص وخت نه پس به چې دی اجلاس خامخا راوښتلی کېږي نو هغې کې زما په خیال څه کوتاهي زما په خیال چې مناسبه بني او څانه پورې چې د ریزرو والا میټر دی هغه په الیکشن کمیشن کې یا نن سبا یا بل سبا 2 ورځې کې به ریزالو شي ډیره مهرباني شیر علي ارباب صاحب ضلعي صدر پاکستان تحریک انصاف او هغوی دوه مطالبات ایښي دي او دا هغوی وایي چې موږ به خپل الیکټډ خیبر پختونخوا حکومت مخې ته ایږدو یو جوډیشل کمیشن جوړ کړی چې دغه 8 حلقو باندې په پېښور کې څه شوي دي 9 حلقې قومي هم او که دې کې څوک ملوث وي یو خو خبره ختمه خو که په دې کې څه مسله وي
نو تاسو بیا د هغې خلاف کاروي وکړئ. بله وي چې 9 مئی باندې په خیبر پښتونخوا کې څه شوي دي، دلته ریډیو پاکستان عمارت ته اور لګولی شو، سړکونه بند شوي وو، د هغې کې د پی ټی آی کارکنان شهیدان شوي دي، ای مطابق تقریبا 8 کسان یا 6 کسان دي. نو د هغې هم تحقیقات پکار دي چې هغه وشي. زموږ حکومت موږ به درخواست کوو چې حکومت ته چې هغوی پېښور های کورټ ته ولیکي چې هغه د جوډیشل کمیشن جوړ کړي او د دې هر څه د جوډیشل انکوایري وکړي. انکوایري پکار هم ده چې پته ولګي چې صورتحال څه. او بل دغه الیکشن والا هم څنګه مولانا صاحب هم وایي چې ډېره غټه دھاندلي شوې ده، نو د دې مخنیوی پکار دی. هغوی وختي خبره کوله، وایي کال 2018 کې دھاندلي وشوه، نو موږ وایي 30 کې به نه کېږي. نو دوی خو 30 کې هغه حل وکړه چې 18 پې وبخه. نو اوس ګورو چې دې نه پس کم یو کم 10 کې کېږي، نو دا نه چې بیا دا وبخلی شي. بهرحال د مخنیوی پکار دی چې کم وشو چې بیا داسې څه کار ونه شي. وړه شان دماغ لو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. نن د نگران کابینه اجلاس راغوستی شوی و، الوداعي اجلاس و، خیبر پښتونخوا هم او د مرکز هم. ټولو نه اوږد حکومت د خیبر پښتونخوا او د پنجاب وچلېده. لږ به خبره کوو چې خیبر پښتونخوا دغې نگران کابینې آیا خپل مقصد یا څه دپاره هغوی راغلي مینډیټ هغې احترام وکړه، د هغې هغه هر څه وکړل کوم چې د هغوی نه تمه وه. او په دې به تجزیه اخلو. دې وخت کې موږ سره سینیر صحافي او د خیبر پښتونخوا کې د انډیپینډنټ اردو سینیر کرسپونډنټ اظهار الله صاحب موجود دی. اظهار صاحب ډېره مهرباني. اظهار صاحب 13 کال په جنوري کې اعظم خان صاحب نگران وزیر اعلی وټاکلی شو، بیا هغوی مرګ د وجه نه ارشد حسین صاحب راغی، هغه نگران وزیر اعلی شو. او اوس دغه نگران حکومت تقریبا 14 میاشتې هغې حکومت وکړه او نن د هغوی الوداعي اجلاس و. څه ګڼئ د 14 میاشتو کې نگران حکومت کم کار نه راغلی و، هغه کار یې وکړه؟ ډېره مننه فهیم صاحب. نگران حکومت خو څنګه چې معلومه ده چې کار یې دا وي چې هغه به د بل حکومت منتخب حکومت د راتلو پورې یو داسې رول ادا کوي چې هغه یو قسم هغه مثال یې داسې دی که د یو کور نه هغه مشر ځي چېرته چاته یې حواله کړي وایي یاره په دې کور باندې به تاسو خیال کوئ او تر څو چې نور نه وي راغلي نو تاسو د دغه خیال ساتئ. خو تر څو پورې چې زده کړم نو په دې تیر نگران حکومت په ټایم کې یو خو د صوبې سکیورټي چې کوم امن و امان صورتحال و هغه ډېر زیات ګمبیر و. موږ مختلف ځایونو کې غټې په دغه صوبه کې اټیکس ولیدل، حملې مو ولیدې، ډېر خلک پکې سکیورټي فورسز او پولیس چې کوم دي هغه پکې شهیدان شوي دي په دغه کې. او حملې چې کوم وې هغه د دغه نگران حکومت په دغه وخت کې او په دغه دور کې ډېرې زیاتې شوې وې. خو نگران حکومت کې داسې وي چې هغو د ډېرو غټو فیصلو اخیستو هغه شانتي هغو کولی نه شي. نو په دغه اړه باندې هغو هېڅ قسم داسې دغه نه دي راغلي مخې ته. مونږ به حملې کتې، مونږ به اټیکس کتل، خو د نگران حکومت لخوا به که چېرته یو مذمتي بیان به راغی په زیاتره اټیکو کې، خو ایون هغه هم مونږ نه دي کتلي. که چېرته ډېر غټ اټیک به راغلی و خو هغې نه علاوه د هغه نورو چې کوم حملو به مذمتي بیان هم نه راتلو چې څنګه عموما کېږي. دویمه بله غټه خبره چې دغه نگران حکومت ډېر زیات سیاسي رنګ ورکړی شوی و دغې ته. په دغې دومره موده کې داسې څه فیصلې هم شوي دي، داسې څه کاروایانې هم شوي دي چې هغه د خاص سیاسي جماعتونو په ضد باندې شوي دي، د خاص سیاسي لیډرانو رهنماګانو په ضد باندې شوي دي. ادروایز د نگران حکومت دغه منډیټ نه دی چې هغه یو سیاسي پارټي ټارګټ کړي یا یو سیاسي لیډر ټارګټ کړي یا د دغې صوبې که پولیس دي او که نور چې کوم قانون نافذ کولو والا ادارې دي یا بیروکریسي ده یا یو سرکاري دفتر دی، هغه د یو سیاسي کار دپاره یا د یو سیاسي مقصد دپاره استعمال کړی شي. خو موږ ولیدل چې د دغې مثالونه هم شته چې نگران حکومت کې بیروکریسي ورسره پولیس دي که نور داسې ادارې دي هغه د سیاسي مقاصدو لپاره استعمال شوي دي. او په لومبۍ کې فهیم صاحب که تاسو ته یاد وي نو دغه نگران حکومت چې راغی
نو په دې کې چونکې نگران حکومت د لپاره شرایط لري چې هغه به د سیاسي جماعت سره د هغه وابستګي نه وي. داسې یو کس به راځي که په کابینه کې وي هغه به یو نیوټرل سړی وي. خو مونږ په سټارټ کې به دې رپورټونه هم کړي وو چې په دغه کابینه کې ډېر غړي چې کوم هغه د سیاسي جماعتونو سره تعلق لرو، هغه یا لیډرانو یا هغه سابقه په دغه پارټیانو کې سیاسي جماعتونو کې پاتې شوي. نو په هغو په دغه باندې دغه راغلي وو. په سټارټ کې دا ویل کېدل چې چونکې په وفاق کې د پلانکي جماعت حکومت دی نو دا هغه په هغه باندې راغلی دی. بیا دلته د یو سیاسي جماعت گورنر دی نو دا کابینه کې د هغه په سفارش باندې شامل کړی شوی دی. نو دغه مسلې هم راغلي وي چې کابینه سیاسي وي، سیاسي غړي پکې وي، نو خامخا به د هغې یو طرف ته جوکاو کېږي. نو زما په خپل خو خیال دغه دی او رایه مې دغه ده چې کم د نگران حکومت لپاره کم پکار څه وو او کم کول ورته ضروري وو هغه دیو کړی نه دي. هغه ماحول دیو هغه شانتي جوړ کړی نه دی. ایون تر الیکشن ورځ پورې د نگران حکومت د اړخه داسې څه د الیکشن انتخاباتو هغه شان ماحول نه جوړ کړی شوی کم چې پکار و، کم چې دغه د دیو کار و هغې نه وکړ. چې کوم حکومت پاکستان تحریک انصاف پرېښی و تاسو ګڼئ چې دغه یو کال کې دننه حکومت همغسې مینټین وساتلی شو؟ که انتظامی حالات وګورو، سیکیورټي حالات وګورو او که مالي حالات وګورو؟ نه بالکل هم نه داسې فهیم صاحب. کوم حکومت چې پرېښودل شوی چونکې یو منتخب حکومت چې وي هغه مضبوط هم وي، هغه غټې غټې فیصلې هم اخیستی شي، هغو ته که داسې څه غټه مسله راشي هغه د وفاق سره هم هغه ډسکس کولی شي، د نورو غټو غټو ادارو سره هم کولی شي. خو چونکې نگران حکومت داسې و چې په دغه ټایم کې مونږ کتل چې یونیورسټیانې د مالي بحران ښکارو، خلکو ته تنخواګانې 3-3 میاشتې تنخواګانې د خلکو د استادانو بندې وې، د پروفیسرانو بندې وې. او په دغه منځ کې مونږ داسې هم کتلي وو چې په میاشتو باندې زما په خیال کې زه فلپېږم نه د میاشت نه زیات پېښور یونیورسټي چې د صوبې غټه یونیورسټي د هغه د دغه مالي بحران له وجې بنده وه. بیا ټالټالونه او مختلف بیا د دغې نه علاوه که مونږ د سرکاري ملازمینو مسایلو ګورو، د هغو د تنخواګانو مسایلو ګورو، نو تر نن ورځې پورې هغه چې کوم د مالي بحران هغه مسله ده هغه تر نن حده پورې ده او هغه شانتي روانه ده. په دې کې بیا مونږ صحت کارډ وکتو چې صحت کارډ څو ځلې بند شو. یو منتخب حکومت یو پروګرام شروع کړی و، خو د هغې دپاره وروسته بیا هغه نگران حکومت به کله د هغه صحت کارډ هغه روپۍ ورته نه شوي پوره کولی، جو به وایي چې موږ سره په خزانه کې روپۍ نشته، نو هغه شانتې ونه چلېدو. په آخره کې بیا هغه مکمل بند شو. د دې نه علاوه BRT یو ډېره غټه د پبلک دپاره یو منصوبه ده. په دې نگران حکومت په دور کې د BRT د بندېدو هم خبرې روانې وي. BRT والا به ویل چې موږ ته روپۍ پکار دي، چونکې کومې روپۍ د حکومت د اړخه دیو ته ورکړی کېږي سبسډي، هغه د حکومت د خوا نشو ورکړی کېدی. نگران حکومت نشو کولی چې هغه روپۍ هغو ته ورکړي. د هغې په وجه باندې داسې خبرې راغلې وې چې موږ BRT بندو او داسې د BRT د انتظامیې د طرف هم ویلی شوي. خو بیا چونکې هغه روپۍ هغو ارینج کړی شوي نو هغه خو بنده نه شوه. خو بیا هم یو داسې مسلې راغلې وه مخې ته. نو ستاسو خبر بالکل ټیک ته چې د مالي چې کوم نظام چلولو دیو بجټونه هم پاس کړي وو، خو بجټ په پاس کو خو وروسته بیا مسله وه د څه شي دپاره به روپۍ کمې وو، نو هغه به هغه شان دیو نه شوه چلولی. او چې کوم تاسو خبره کوی لګی چې حالات دغه دور کې خرابېدل شروع شو، نو آیا د نگران حکومت دا مینډیټ نه و یا د هغوی ویل نه و یا د هغوی کیپیسټي نه وه چې دا هر څه کنټرول کړی وی؟ فهیم صاحب یو خو په حالاتو خرابېدو کې ظاهره چې دا خو ډېر اوس مخې ته راغلل چې د افغانستان کې د طالبانو د حکومت نه پس زموږ په صوبه کې په خاصه توګه حالات چې کوم دي یا حملې چې کوم دي په هغې کې اضافه شوې ده. خو چونکې نگران حکومتو یو منتخب حکومت کې هغه ته داسې یو په ټیرریزم کې یا داسې حملو کې اضافه کېږي، نو هغه یو سټپ اخلي، یو فیصله کوي، هغه کینی، هغه د فیډرل سره ډسکس کوي، هغه د چې زمونږ کومې قانون نافظ کولو ادارې دي یا فورس دی یا پولیس د دې ټولو سره کیني یو سټپ اخلي چې د دغه شیانو د دغه حملو مخنیوی وشي. خو چونکې نگران حکومتو هغه شان نه شوه کولی، هغو به تر بیاناتو یا مذمتو پورې خبره کولی شوه. خو مخکې به چونکې دا د غټو خلکو فیصلې وي، دا د غټو ادارو فیصلې وي او د منتخب حکومتونو څخه فیصلې اخلي. که موږ په ماضي کې وګورو
نو داسې چې کومې په سوات کې داسې یو وخت تېر شوی و، بیا هغې نه پس د ټرریزم یو سلسله تېره شوې وه، نو د هغې خلاف فیډرل ګورنمنټ د صوبایي حکومتونو سره په ګډه باندې او بیا په دې کې نورې چې کومې زمونږ ادارې دي د ریاستي ادارې د هغو سره به کېناستل، یو حل به یې راوویستو. که دا مسلې وایي زیاتې شوي دي نو د حل به صحیح اپریشن وکړو. بیا په دې منځ کې پکې د مذاکراتو خبرې تېرې شوې وې، مذاکرات وکړو، څه وکړو. نو دغه شانتي فیصلې د نګران حکومت کار نه و، نو هغه شانتي هغو نه شوې کولی. او نګران حکومت آئیني طور د ډېر کمې مودې لپاره وي، خو د بده مرغه هغه دغه دومره وځنډېدو چې هغه ډېر زیات لاړو. او په دغه صوبه کې داسې یو حل و چې چا به وي چې بس دا هسې چلېږي دا صوبه. دلته څه انتظامي سیستم شته، نه څه د بیروکریټک سیستم شته، نه څه سیاسي سیستم شته. بس دا خلک هم مایوسه شوی و. یو په دې دوران کې مهنګایي ډېره زیاته شوه، چونکې د هغې د نګران حکومت سره خو داسې څه ډایرکټ څه کار نه و، خو بیا هم هغه یو اثر یې را روان و چې چونکې منتخب حکومت نشته نو موږ چا ته وجاړو او چا سره خبره وکړو. نو دغه پکې هم یو ستونزه مخې ته راغلې وه. دغه تاسو کومه خبره کوئ چې که موږ سپیسیفک خیبر پښتونخوا خبره وکړو چې د 14 میاشتو کې دوی WSSCs ټول د مالي بحران سره مخ شو، تنخواګانو پیسې نشته. د خیبر پښتونخوا تقریبا 15 TMA د 13 میاشتو تنخواګانو نه محرومه دي. MTIs ته تنخواہ په ټایم نه ملاویږي، سرکاري ملازمین تنخواګانې نه پوره کیږي، لګیا دي. یونیورسټیانو کې تنخواګانې نشته، تنخواه کې ریز نه دی لګېدلی. او بیا چې کوم بلا شي افسران دي هغه OSD ناست دي، پولیټیکل بنیادونو باندې تعیناتي شوې ده. د نوې حکومت دپاره دا چیلنجز کنټرول کول یا صوبه دوباره جنوري 2023 ته رسول، هغې کې به څومره ټایم لګي؟ فهیم صاحب په دې باندې خو هغه ورځ مونږ هم لږ څه کار کړی اوس رپورټ هم پرې کړی. نو معاشي چې کوم مسله ده د دغې صوبې د PTI را روان حکومت دپاره ډېر غټ چیلنج دی. هغې کې یو غټه وجه دا ده چې په وفاق کې بیا د 2013 کې کوم صورتحال و هغه شانتې صورتحال بیا وي. په وفاق کې پاکستان مسلم لیگ نون او پیپل پارټي حکومت جوړی چې د پاکستان تحریک انصاف ډېره سخته سیاسي مخالفي پارټیانې دي. په خیبر پښتونخوا کې به د PTI حکومت وي، نو مالی او معاشي بحران او مسلې به هغه ځکه یو غټ چیلنج به ځکه چې زمونږ که وګورو نو د 80% نه زیات زمونږ بجټ چې کوم دی هغه زمونږ د وفاق په ټیکسز زمونږ په هغې په مد کې چې کومې روپۍ مونږ ته راځي، ورڅخه بیا زمونږ چې کوم د NFC شیر دی نیشنل فاینانس کمیشن د هغې نه مونږ ته راځي، بیا زمونږ د بجلۍ چې کوم رایلټي ده یا د ګیس رایلټي ده هغه مونږ ته راکړی کېږي، هغه ټول د وفاق په لاس کې دي. زمونږ صوبه چې کوم بجټ پیش کوي د 2023 او 23 بجټ که مونږ وګورو نو یو ګرب نه زیات بجټ و، په هغې کې 800 ارب روپۍ چې کوم وي نو هغه د وفاق نه مونږ ته براتلی هغه بجټ کې چې کوم زمونږ سره ټول 200-300 ارب روپو بجټ و. نو زمونږ صوبې بلکې په ټول پاکستان چې کوم دی نو هغه وفاق ته ګوري، د ټیکسز په مد کې روپۍ راځي. نو اوس که دغه صورتحال وي او PTI حکومت وفاق ته چې مونږ ته دغه روپۍ راکوي او وفاق د ټال مټول نه کار اخلي، ډیلیز پکې راولي، کله داسې یو صورتحال که تاسو په یاد شي په دې اخره کې راغلی مو د 2022 پاوشا کې چې کله PTI دلته وه او هلته د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت و، نو دلته به دغه وي چې دوی خو مونږ ته خپلې زمونږ روپۍ نه راکوي. په هغه ټایم کې داسې یو بحران راغلی و چې سرکاري ملازمینو ته به نوټس وشو چې ستاسو تنخوا به دومره ورځې لیټ راځي ځکه چې مونږ ته د وفاق نه دومره روپۍ نه دي راغلي. زه خو په خپله ځاني پرسنلي دغه ګورم چې دا راروان حکومت که 15 کاله چلیږي که 2 کاله دی که 3 کاله چلیږي نو دا ټول کلونه به همدا مسله وي، ځکه چې دغه سیاسي چې کوم اختلاف دی کم حد ته رسولی دی هغه په دغه کې په صوبه کې د PTI حکومت چلول چې کوم دی نو ډېر زیات یو غټ چیلنج دی دیو ته. ډېره مهرباني اظهار الله صاحب، او سپینې خبرې وکړئ چې نگران حکومت چې کومه ذمواري وه الیکشن کول، هغې ذموارۍ نه بغیر کوم چې د دوی کار نه و هغه هر یو کار یې کړی دی، کوم چې د دوی کار و هغه به سایډ ته که او کوم د دوی کار نه و هغه هر څه یې کړي دي. هغوی اپوینټمنټس کړي دي، هغوی تعیناتیانې کړي دي، پوسټنګ ټرانسفر یې ښه دباو سره کړی دی، ډیولپمنټ فنډونه یې جاري کړي دي، دمکیانې ورکړي دي پولیټیکل پارټیز ته، بیا یې خلک د نوکرونو ایستیم دي او ورسره خاص PTI خلاف زموږ نگران حکومت پورا یو کمپین هم چلولی دی. کوم چې د چې کوم کار یې نه و هغه یې ښه برابر کړی دی او انتخابات کول د دوی کار و دوی نه دی کړی، کوم چې شیم دی مجبورن شوی دی سپریم کورټ پې په زور راوکړه. نو دا د نگران حکومت د یو کال او د یو میاشت کارکردګي ده.
یو وړه شان د ماخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو د کمشنر راولپنډي چې کله هغه پریس کانفرنس کړی دی اوس خو خیر هغه بیان هم جاری کړ چې دا ارصد سه نو خو د هغې ورځ نه تر اوسه پورې ټویټر یا ایکس چې ورته وایي کار نه کوي هغې دپاره به وي پي این لګوی ورسره کله یوټیوب بند شي کله فیسبوک کار پرېږدي او کله ټیک ټاک کار پرېږدي چې دا کار هم کوي نو کم از کم پېښور کې دا سپیډ دغه پیک آور کم چې 7 نه شپې 12 پورې دي دې کې دا سپیډ د 300 او 400 کے بی پی ایس نه هم راغورځېږي او مسلسل 100 کے بی پی ایس ته راشي کم چې یو وخت کې 1 او 2 او 3 ایم بی پی ایس ته رسېدلي لکه دا سپیډ بالکل 10 او 12 چنده را کم شي یو خو دا چې څوک یې کوي څنګه یې کوي پی ټي اے ولې نه کوي دا هر څه خبرې دي د پی ټي اے ذمواري ده خو نقصان څومره کوي دغه ویب سایټ صرف پولیټیکل پرپز د نه استعمالیږي زموږ معیشت دپاره هم ډېر ضروري دی زموږ زیاتره فریلانسنګ خلک هم په دې باندې کوي طاهر صدام صاحب دې وخت کې موږ سره موجود دی په خپله فریلانسر هم دی دغه آنلاین بزنس هم کوي طاهر صاحب مهرباني طاهر صاحب یو خو دا چې دا تیر شپږ اووه میاشتې مسلسل دغه انټرنیټ دغه بلاکیج موږ ګورو لګیا یو بینګ ان انفلوئنسر په خپله یو فریلانسر څه مشکلات تاسو ګورئ لګیا یې ځان دپاره او بیا دغه کاروبار دپاره طاهر صاحب جی 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 سر څه مشکلات ګورئ دا نیټ چې بار بار بندیږي بسم الله الرحمن الرحیم میں دغه فایور اپورک دا پلیټ فارمز چې بند شي یا سلو شي انټرنیټ بند شي ټویټر بند شي تاسو ته پته ده ټویټر باندې نن سبا کانټینټ کریشن هم کېږي نه خلکو ته ښه پې هم راځي نو چې دغسې مونږ یوټیوب هم چې کله ډېر لږ ټایم یې وشو بند شو 3 کاله دپاره نو هغې هم لکه مونږ دومره شاته پوش کړو واپس چې هغه اوس نن سبا یوټیوبران راځي او 4 میلیون 5 میلیون فالوور سره او هغې زمونږ چې کم همسایه ملک دی نو هغوی مونږ نه ډېر مخکې لاړل په هغه پلیټ فارم باندې نو چې کوم دا ایکس دی یا ټویټر دی دوی چې کوم دا پے آؤټ سسټم جوړ کړی دی نو زمونږ کانټینټ کریټرز هغې ته رالل اوس دا کنټینیوس دا بلاکیج را روان دی 1 ویک او دغسې څه یو څو ورځو نه نو هغه هم زمونږ کانټینټ کریټرز وی پی این یوز کوي او دغه یوز کوي خو هغه سپیډ خو نه راځي وی پی این باندې که نه دغسې که تاسو وګورئ نن نه یو څو ورځې مخکې ما یو کلاینټ و زمونږ په فایور باندې نو هغوی موږ ته وایي چې یاره دا پروجیکټ په تاسو ماته صحیح سلامت ډیلیور کړئ که نه ځکه چې ماته نوټیفیکیشن باقاعده د فایور نه راځي چې پاکستان کې پولیټیکل سټیبلټي نشته او انټرنیټ ډسکنیکټیویټي ډېره زیاته ده یو مایټ لکه تاسو وایئ چې یو انټرنیشنل کلاینټ ته فایور دا ویلي دي چې پاکستان کې د انټرنیټ فیسیلیټي کنفرم نه ده نو دا په ټایم باندې نشي ډیلیور کېدی دا خبرې فایور ورته کړي دي جواب نشي درکولی باقاعده نوټیفیکیشن راشي زمونږ هغه دغه ته لکه زما پروفایل ته یا د داسې نور فریلانسر پروفایل ته چې څوک ویزټ وکړي نو هلته بره ښه لیکلي راځي چې this seller cannot respond to you in time due to internet disconnectivity یا دغسې څه چیزونه چې کوم نو هغوی هم په مونږ باندې هغه شان یقین نه وي بیا نو ما ته باقاعده میسج وکړو چې یاره everything is okay all right نو ما ته یو بېغمه شي هغه به وشي دغسې اوس تاسو ته پېښور کې د انټرنیټ کنیکټیویټي خبره وکړه نو چې کوم لیټ سپوز یو لارج پروجیکټ فایل دی مونږ چې اپلوډ کوو کلاینټ مونږ ته ناست دی چې یاره زر ما ته فایل ډیلیور کړئ او که یو 10 GB فایل دی لیټ سپوز نو هغه چې اپلوډ کوئ نو په تاسو هغه خو به ډیز والي لټرلی که دغسې سپیډ وي نو دا به څنګه لکه داسې زمونږ کنټري به اکنامیکلی ډېر زیات وهلو خوري په دې شیزونو باندې طاهر صاحب ستاسو رنګه ډېر هلکان جنکۍ په ینګ ایج کې صرف دې دپاره فریلانسنګ کوي چې موږ د کور دا بوج لږ غونتې کې برداشت کړو مور پلار باندې بوج را نه شي دا انکم چې کله متاثره شي زیاتره همدا خپل ایجوکیشن هم دی نه سپانسر کوي ایون خپل کور خرچې هم برداشت کوي د ستاسو دغه ګیر چاپېره ملګرو حالات څه دي وخت کې ټول ټینشن کې دي که نه ټول ټینشن کې دي چې یاره دا به څه کېږي او ټول اګین وی آوټ ګوري چې یاره د دې کنټري نه په څه چل باندې وځو
ځکه که دومره انسټیبلټي وي که نه نو زه خو دغه کوم گزارش کوم پی ډي اے ته دغه ته چې یاره زه صحیح ده که نور داسې دغه بندوي خو دا مین پلیټفارم چې کوم دي یا انټرنیټ سلو شو یا یو ریل یوز نو هغې د وجې بیا انټرنیټ 2-3 ورځې بند وي نو زه تاسو ته یو بل انټرسټینګ دغه کوم که یو تاسو آرډر ډیلیور نه کړی شو آن ټایم نو هغه تاسو پروفایل دومره لاندې پوش کړي نو هغه ګلوبلي چې کوم تاسو کمپټیشن دی هغې کې هم تاسو لاندې لاړ شئ نو که تاسو سکل سیټ هر څومره ښه وي خو چې تاسو ګیګ یا پروفایل هغه پلیټفارم باندې لاندې لاړو نو بیا تاسو ته هغه څه کار ملاوېدل هم ګران شي لکه تاسو زه به لږ دا خپل کتونکو لپاره لږ ایکسپلین کوم دا کلیر کړه راته چې کله په ټایم باندې کار وشي او چې چا کار درکړی دی ادنه مطمئن وي نو ستاسو پروفایل هم اوچتیږي او ستاسو ته ښه نمبر یې ملاویږي خو چې په ټایم ملاو نشي نو تاسو ته بیا نیګیټیو مارکینګ کیږي نیگیټیو کیږي او تاسو پروفایل هم لاندې پوشي نو چې بیا نوې کلاینټ راځي نو هغه خو اول ګوري چې یاره د دې کس ریټینګ څومره دی مارکس د بیسیکلی څومره دی نو چې هغه د انټرنیټ ډسکنیکټیویټي د وجې ستاسو یو خو وي چې انسان سکل صحیح نه وي هغې د وجې لاندې لاړ شي نو هغه مطمئن وي چې یاره ښځه ما دا کار غلطه کړو خو که د انسان سکل سیټ اپ ټو د پار وي او هغې نه علاوه انټرنیټ ډسکنیکټیویټي نه هغه لاندې لاړ شي نو یو خو فیملي م افیکټ کېږي بل د هغه پروفایل افیکټ کېږي هغه به بیا شپږ اووه میاشتې کار کوي چې د بیا پروفایل به راوخېږم نو دا اگین مونږ ورو شاته به پوش کوي دا شیزونه صحیح دا راته ووایه چې دا مسله آیا صرف ډیټا کنیکټیویټي ده یا نه مونږ چې کوم کیبل نیټ لګو هغې کې هم دا مسله شته ټول وي جی ټول وي ټول هر ځای کې دغه که تاسو پی ډي سیل لګولی دی که تاسو 3G 4G یوز کوئ زیات تر لکه که تاسو وګورئ نو د زه پېښور کې خو زه څه مسله نشته خو کله کله پېښور نه سایډ کسان دي چې چېرته د پی ډي سیل رسایي نشته دی نو هغوی خو 3G 4G باندې سروایو کوي نو چې تاسو بیخي د ټلیکام سروس دی د ټلینار او دی چې خپل سروسز دی ډاون شي نو هغوی خو بیا بیخي ډسکنیکټ شي پی ډي سیل والا خو ظاهر ته تاسو ملګري خو بخیر پېښور نه بار هم وي مونږ خو لږه یو طریقې سره بګ سټي یو پېښور ایبټ مردان د نور ښارونو کې صورتحال څنګه دی 410 شوه بونیر شو چترال سایډ ته یا دغه کوهاټ هنګوډ یی خان ته هلته لکه پېښور کې دا هلته نو هلته به صورتحال صحیح بالکل همداسې ده اصل کې اول هم ګلوبلي لکه فریلانسنګ او خلکو هغه ریسیشن روان دی که نه د پیسو نو هغه امپیکټ هم دی او بیا تاسو دې ته وګورئ چې اوس د الیکشن شوی و نو په هغې کې غونډه ورځ دغه نه و بلکې موبایل سیګنل نه وي ما خیال دی موبایل سروسز نه و نو هغې د وجې د خلکو دومره پروفایلز لاندې تللی دي چې زه ویلی نشم یا که دوی دغه ډاون کوي هم که د ټلیګرام سروسز ډاون کوي هم نو یو 2 ورځې مخکې د نوټیفای کړي چې څومره فریلانسرز دي څومره دغه دي چې یاره تاسو خپل کلاینټس ته ووایئ چې دا 2 ورځې به مونږ اویلیبل نه یو نو داسې آل اف ا سډن داسې یو فیصله اخیستل ودن 5 منټس یا 10 منټس چې یاره بس مونږ بندو نو هغې ته موقع میلاو نه شي چې خپل کلاینټس ته ووایي نو دا لږ ایشو بیا کریټ کړي صحیح او بیا بل دا چې کوم خبره تاسو کوی لګیا د مونږ چې کوم دا خلک اکثر لا نوې فریلانسرز ته وایي راځئ او کار کوئ نو آیا ستاسو دغې حل نه پس دا نوې کسان بیا راځي او که نه سر ټول دغه کېږي که نه لکه هغوی هم وګوري ښه اوس زه تاسو ته یو بل فیکټ ویم چې فایور اوس د پاکستان نه پروفایل ایکسپټ کوي هم نه لکه ډېر زیات خلک هغوی پروفایل ریموو هم کړل ځکه چې کس دغه جوړ کړي پروفایل جوړ کړي یو آرډر نیم پې وکړي کار نیم پې وکړي او بیا د هغه پروفایل لاندې پوش شي نو هغه بس بیا همداسې پروت وي نو هغه هغوی بیا ډیلیټ کړي نو هغوی اوس ځکه نوې پروفایل ایکسپټ کوي هم نه د دې د وجې چې یاره د دې کنټري پته نه لګي چې یاره کله انټرنیټ بند شي کله او چې کله زمونږ کنټریز دغه ستاسو یا د بل چا پروفایل لاندې کېږي نو فایده د هغې نه څوک اوچتوي فایده خو ګلوبل کمپټیشن دی که نه سر ګلوبل کمپټیشن نو زمونږ مقابله کې څوک دي آیا انډیا ده سریلنکا ده بنګلادیش دی کوم داسې شته چې زمونږ لیبر مارکیټ وي دغه خو لیبر مارکیټ دی انډیا سریلنکا پاکستان شو بنګلادیش شو بنګلادیش ډېر مخکې روان دی انډیا ډېر مخکې روانه ده مونږ په څه حده پورې ښه شوي یو تاسو 2-3 کاله سټاټس راواړوئ نو زمونږ هغه رایز روانو خو اوس آل اف ا سډن بیا لږ هغه فلیټ لاین غونته کې شوی دی ایکسپورټ چې کوم دي زمونږ د آی ټي
باغنه غواړم طاهر صاحب دا راته ووایه چې کوم دا تاسو وایه چې دا هر څه کېږي او موږ نور راغورځېږو لګیا یو نو دا خلک خو د بهر نه ریمیټنسز هم راوړي دا پیسې خو بهر نه راځي نو دا آیا انډیویژول نقصان دی او که بیا د پوره پاکستان نقصان جوړ چې داسې روان وي سر نو زما په خیال داسې کوي چې یاره پیسې بهر اکاونټس کې کېږي او د پاکستان ته یې راوړي نه که لکه دومره انسټیبلټي وي ایټ لیسټ دا زما تھنکینګ دی او اوبویسلی ستاسو ملک هم بیا افیکټ کېږي چې ریمیټنسز نه راځي فریلانسینګ کار نه کوي ځکه چې تاسو د انډسټري وګورئ نو ډېره ښه روانه بیا لږ ښه برابر افیکټ شوې ده ځکه دا ټویټر د 10 ورځو نه آی تھنک چې بند دی یو ویک نه بند دی نو چې کوم کانټینټ کریټرز وو چې د چا په پروفایل باندې به او تاسو چې کومه خبره کوئ چې ایکس باندې اوس کانټینټ کریشن کیږي نو آیا ایکس دا پیسې ښه طریقې سره ورکوي او که نه فایور یا دا یوټیوب مقابله کوي ښه برابر پے آؤټس کیږي د ایکس نه تاسو په لږ ریسرچ وکړئ نو تاسو به وګورئ چې یاره فالوورز مې انټراکشن په پروفایل باندې راځي نو ښه برابر ویو چې ویوز تاسو گین کړئ نو تاسو ته ایکس چې کوم دی هغه پیسې نه او دا پاکستان ته پیسې راځي لکه پاکستان کې مونټایزیشن د دې آن دی او جی او ما زه پرسنلی ډېر کسان پیژنم چې د هغوی ښه برابر ښه اوس چې کوم دا تاسو ته ذکر وکړه چې نیټ یې کار نه کوي نو هغه انټریکشن نه کېدل آیا دلته هم پروفایل ډیمیج کوي چې مینس کې 2 ورځې غیب وي یا 3 ورځې غیب وي یا ستا ټویټس په ټایم ونه شو وایرل نه شو نو دا میټر کوي پروفایل باندې او بالکل هر څه میټر کوي سر تاسو به کنټینیوس خپل چې کوم اډینس دی هغه خو به تاسو انګیج ساتئ که نه چې انګیج نه ساتئ نو هغوی انفالو ووایي چې انفالو ووایي نو ستاسو پروفایل نه ویوز کم شو هغه دا الګوریتم دی داسې جوړ کړی وي چې لکه تاسو ټیک ټاک وګورئ چې ستاسو یو وایرل هغه بیا کنټینیوسلی چې نو ریلز ورکوي نو هغه او طاهر صاحب تاسو خپل یو پلیټ فارم هم دی غالبا د فریلانسرز دپاره یا آی ټي چې کوم ایکسپرټس دی دپاره څه داسې چې کوم ډیولپرز دي پاشا په نوم دی غالبا که څه داسې پنځه شپږ نومونه هم شته هغوی آیا څه خبره کړې ده حکومت او څه کوی لګیا لکه دا خلک دي ینګ هلکان جینکۍ دي بېروزګاره کېږي لګیا دي هغوی سره مونږ کانټیکټ کوو هغوی خپل کوشش کوي خو سر چې پی ټي اے ول څو پورې په دې باندې ریفارمز نه جوړ کړي نو دا به همداسې کېږي که پاشه ولې هر څومره دغه وکړي او تاسو آیا پی ټي اے اپروچ کړې ده سر هغه خو د پاشه ولې کار دی پاشه ایز باډي به ځي ایز ان ارګنایزیشن به ځي او هغوی ته به دا ریکویسټ کوي زمونږ کار خو دا دی چې مونږ پاشه ته خپل دغه ووایو چې یاره مونږ ته دا پرابلمز را روان دي او تاسو کاینډلي دا دغه پرسو کړئ ډېره مهرباني طاهر صدام صاحب او دې وخت کې موږ سره ډاکټر شیراز صاحب موجود دی ایسوسیټ ډین دی اقرا نیشنل یونیورسٹی کې د کمپیوٹر سائنسز اور آئی ٹی پخپلا ایکسپرٹ ہم دے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب یہ انٹرنیٹ کی بندش معمول کی بات ہے یا بینگ اے کمپیوٹر سائنس ایکسپرٹ کیا سمجھتے ہیں کچھ نقصان بھی کرتا ہے معاشی طور پہ بیس کر رہی ہے جی اس کے علاوہ دنیا کی جو بھی روٹین کے کام ہے وہ سب انٹرنیٹ بیسڈ ہو گئے ہیں تو اگر 1 گھنٹے کے لیے بھی کہیں پر انٹرنیٹ بند ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مفلوج ہو کے رہ جاتے ہیں اس سے پوری زندگی کا پہیہ جو ہے وہ رک جاتا ہے بڑی چھوٹی سی مثال دوں گا پہلے ہر کوئی ایس ایم ایس چیک کرتا تھا اب ہر کوئی واٹس ایپ کرتا ہے تو اگر کسی کو میسج جاتا بھی ہے تو وہ نہیں دیکھتا کیونکہ اس کے خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی ایس ایم ایس کرے گا تو یہ چھوٹی سی اگزامپل ہے لیکن اس کے ذریعے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پورا جو ہمارا سرکل ہے وہ رک جاتا ہے ای میل نہیں آ سکتی بات چیت نہیں ہو سکتی کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور فائنینشیل امپیکٹ کتنا پڑا ہے فائنینشیل امپیکٹ تو بہت زیادہ ہے کیونکہ دیکھیں آج کل ہمارے پاس جتنا بھی آن لائن کام ہے جتنی بھی فری لانسنگ ایکٹیویٹی ہیں سب انٹرنیٹ بیسڈ ہیں تو اگر ہم کچھ وقت کے لیے بھی دنیا سے کٹ کے رہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سب کی سب رک گئی تو جو زر مبادلہ آنا ہے جانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم پر ہمارا پورا فائنینشیل سسٹم کریش ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ خود بھی آن لائن کلاسیں لیتے ہیں آپ کے بھی باہر ممالک کے ساتھ روابط رہتے ہیں کانفرنسیں اٹینڈ کرتے ہیں یہ کوئی بھی ایک کلاس کوئی بھی ایک کانفرنس مس کرنا کہ نیٹ نہیں ہے موبائل کام نہیں کر رہا کتنا نقصان کرتی ہے آپ کی پروفائل کو دیکھیں یہ تو بالکل ایک دھچکا لگنے والی بات ہے ہم کس شرمندگی سے دوسرے ممالک کو فیس کریں گے یہ بات کہتے ہوئے کہ میں اس وجہ سے موجود نہیں ہو سکا کہ میرے شہر میں یا میرے ملک میں انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا تھا تو اگر میں کسی کلاس کے لیے اویلیبل نہیں ہوں
تو یہ میرے لیے کوئی جسٹیفیکیشن کی بات نہیں ہے کہ بھئی انٹرنیٹ اویلیبل نہیں تھا اس وجہ سے میں کلاس نہیں لے سکا، یا کسی کانفرنس میں میری اسپیچ ہے اور ساری دنیا میری اس اسپیچ کے لیے بیٹھی ہوئی ہے ایز اے کی نوٹ اسپیکر، تو یہ باعث شرمندگی ہوگی کہ میں کسی کو یہ بات کہوں کہ میرے ملک میں انٹرنیٹ اویلیبل نہیں تھا جس کی وجہ سے میں کسی کلاس، کسی اسپیچ، کسی کانفرنس کے لیے اپنے آپ کو اویلیبل نہیں کر سکا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شیراز صاحب، اور صفا خبر ہے وکړه چې دا په پوره دنیا کې خلک ځان پورې خندول دي چې زه که چېرته امریکا کې یو کانفرنس دی او ما ته وي تاسو په کانفرنس موږ د پاکستان نه سره اغوستی ته موږ سره خو نیټ نه و، پاکستان کې خو نیټ کار نه کوي، یا یو کلاس دی او هغوی د پاکستان په ټیچر باندې اعتماد کوي چې دا ټیچر ښه دی، دی به دا کلاس والي ماشومانو ته بس وښیي او ماشومان په تمه ناست دي او ټیچر صاحب وایي چې موږ سره خو نیټ یې نشته نو موږ به څنګه خبره کوو، موږ سره خو ایکس کار نه کوي، یوټیوب کار نه کوي، پته نشته چې زموږ دا پالیسي څوک جوړوي او بیا څوک په دې باندې کار کوي۔ عمر صاحب زموږ آی ټي منسټر دی، هغوی هم سهار تصویر ټویټ کړی او د هغوی تصویر باندې هر یو کس هم دغه تپوس کوو چې آی ټي منسټر صاحب کم یو وی پی این استعمالوي، کما یو انلیګل طریقه استعمالوي چې ټویټر باندې یا په ایکس باندې ټویټ وکړي، لکه د آی ټي منسټر په خپله لیګل طریقې سره نه انلیګل طریقې سره ورچوئل پرایویټ نیټورکنګ په ذریعه وی پی این په ذریعه باندې هغه ټویټ کوي، نو د ملک کې به د نورو څه حالي۔ پروګرام وخت ختم دی او دا زموږ د دغې هفتې اخرنی پروګرام و، د نور اپډیټس دپاره مشرق ټي وي .pk وګورئ او ماله اجازه راکړئ د ګل ورځې پورې، الله پامان۔